السلام علیکم محترم مسلمانانو. ماشاءالله مولانا طفیل سے فارغ شو او ته کاله سفر یې وکړو، علمي سفر، او دا د دوی دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. الله جل شانه د دین او دنیا ټول خدمتونه واغستلی کي. انشاءالله دوی به تاسو ته مختصر تعریف وکړي او زندګۍ کې چې انشاءالله دوی د ثمره چې ورته میلاو شوې د هغې باره کې به یو څو تاسو ته انشاءالله. ماشاءالله مولانا طفیل صاحب د دارالعلوم شرګړ عربیه اسلامیه عربیه شرګړ نه فارغ شو او په دې باندې د غټ اختر ورځ ده نن. غټ اختر خو بار راځي په ژوند کې، لیکن دا کومه خوشحالي چې په دوی راغلې ده دا په زندګۍ کې یو فیرې موږ دوی ته مبارکباد هم وایو او انشاءالله دوی به تاسو ته مختصر شان خبره وکړي. مولانا طفیل صاحب جزاك الله خير. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. څنګه سفر څنګه تیر شو؟ بس الحمدلله د الله جل شانه رحم او د والدینو محنت او دعاګانې وي او ستاسو غوندې د ملګرو سپورټ او اعتماد چې الله تعالی موږ دا ورځ راته وښودله او دې ته یې راورسولو او دا د خوشحالۍ ورځ په موږ باندې راوستله. یقینا په دې دنیا کې د قرآن مجید نه بل لوی څیز نشته، ځکه چې کلام الله ورته ویلی شوی دی او د هغې تکمیل الحمدلله زموږ په کور کې د دریو ماشومانو د هغه وشو او الله جل شانه موږ د حضور علیه الصلاة والسلام چې کوم احادیث مبارکه دي، خوږې خبرې دي، هغه موږ ته د استادانو د خولې نه دا وفرمایلی شولې او وشولې، هسې حیثیته دا وویلی شو. او دلته کې چې کوم دی نو دارالعلوم ملا بابا چې کوم دی پیر صدو هغې کې موږ اول 3 درجې وویلې، بیا څلورمې نه د 5مې او 6مې پورې دا په دارالعلوم اسلامي عربیه شرګړ کې ویلې او د هغې نه بیا موږ لاړو دیر میدان کې بانډی مولي صاحب یو معروف شخصیت دی، علمي شخصیت دی، هغوی له لاړو د هغوی سره موقوفه ویله. بیا د دور حدیث دپاره دارالعلوم شرګړ ته رالو او د خپل شیخ صاحب محترم قاسم صاحب نه موږ بخاري شریف وویلې او یقینا هغوی زموږ پیر او مرشد هم دی. په اولا کې تقریبا ما د هغوی نه بیعت هم کړی الحمدلله او د هغوی زموږ دپاره یو ډېر روحاني او مضبوط حیثیت لري. نو انشاءالله د هغوی سپورټ او د هغوی هغه اعتماد او د هغوی هغه دعاګانې چې موږ سره او ستاسو غوندې محترم ملګري دا موږ سره نو انشاءالله الله جل شانه به موږ نه ضایع کړي او په تاسو باندې موږ ډاډئ ستاسو د وجې نه به الله جل شانه زموږ نه کار اخلي. جزاک الله. مولي صاحب سخت کال دارالعلوم عربیه شرګړ نه څونه علما فاضل شو؟ اسلامي عربیه شرګړ نه خو ماشاءالله ډېر زیات تعداد کې علما فاضل شو، تقریبا 685 کسان دا موږ په خپل کلاس کې وو. دغسې په دې کې څه ملګري داسې وو چې هغوی اعزازي دستربندي وه او داسې پکې مفتیان حضرات وو، حافظان وو پکې او دغه رنګې ناظره خوا وو پکې، تجوید واله پکې وو. نو تقریبا څه تعداد چې دا غونډ راجمع کړي نو د 800 یا د 800 د پاسه کسان د هغې ته رسي. نو دومره خلکو چې دا شرف او دا فضیلت د دارالعلوم نه حاصل کړو. دا پرې ډېره د خوشحالۍ خبره چې قاید جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب راغلی و، تاسو ته د حدیثو هم اجازت درکو او تاسو سره میلاو شو، هغې باره کې هم تاسو کتونو ورسو. الحمدلله بالکل دا زموږ دپاره د فخر او د ویاړ خبره ده چې حضرت قائد ملت اسلامی عربیه شیخ صاحب او قاسم صاحب یو او د هغوی په دعوت او په بلنه باندې دا قائد ملت دارالعلوم شرګړ ته تشریف آوري کړې وه او یقینا زموږ قائد ملت چې کوم دی دا یوازې یو سیاسي لیډر نه دی بلکې دا یو علمي شخصیت هم دی او الحمدلله هغوی د سند د طرفه او د هغوی د طرفه موږ ته د سند حدیث اجازت هم میلاو شو او موږ د هغوی ډېر زیات مشکور یو چې هغوی دومره مصروفیاتو باوجود زموږ هغه فقیرخانې ته تشریف راوړو او زموږ حوصله افزایي وکړه. نو یقینا موږ ډېر زیات مشکور یو د هغوی. مولي صاحب چې موږ له مختصر د خپل زندګۍ هغه دغه راکړو چې ستاسو 8 کاله سفر وکړو، الله تاسو له په دې علم عمل درکړي او الله تعالی د پوره امت دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي. موږ سره مولانا طفیل صاحب ورور ماشاءالله ولاړ دی، دوی نه تپوس کوو چې دوی کوم ځای سبق ووي او مدرسه کې کوم استادانو سره سبق ووي. انشاءالله دوی نه یو پوښتنه. ډېره مهرباني. زما نوم د سهیل دی، د پرسلو اوسېدونکي. موږ د ملا بابا دارالعلوم کې د حسین شاه قاري صاحب نه سبق ویلی او بیا هم د دې مفتي صاحب نه هم سبق ویلی او یو واده سپاري او نور هم داسې سبق ویلی او کور کې هم څه سبق ویلی او د دې ناظرې ختم هم کړی. موږ سره مفتي عمران الله صاحب هم ولاړ دی، دوی د دارالعلوم عربیه اسلامي عربیه شرګړ نه هم د دوی دغه فراغت شو، 8 کاله علم وکړو، بیا مفتي کورس وکړو. انشاءالله دوی هم تاسو مخاطب شو، څو خبرې به څه وکړي.
جزاک الله جی ډېره مهرباني. مولانا فیض صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې دونه خپلو مصروفیاتو نه موږ له څه ناڅه وخت راکړو او دلته تشریف راوړو. ما هم په 2022 کې دارالعلوم اسلامي عربیه شیرګړ نه فراغت شوی دی. بیا د هغې نه پس په دارالعلوم اسلامي عربیه شیرګړ کې د حضرت مولانا مفتی ګل جمال صاحب سره د ابتدا کورس وکړو او زموږ هم سخت کال په 2025 کې دغه دستربندي وشوله د ابتدا او زموږ دغه دستربندۍ کې هم مولانا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغوی تشریف راوړی و. دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ او ډېره د فخر خبره ده چې قائد جمعیت دغه غریب خانې ته او دغه شیرګړ مدرسې ته تشریف راوړو او زموږ په سر باندې خپل دست مبارک کېښودو. جزاک الله خیر چې تاسو موږ له مختصر انټرویو راکړه. د خپل زندګۍ د غم الله مو خوشحاله کړه، الله مو د دین د عیان جوړ کړه. والله زه د خپلو عوامو ته هم دا درخواست کوم چې خپل یو بچی هغه د الله تعالی دین ته حواله کړي چې د الله تعالی دین زده کړي. یقینا دغه بچی به ستاسو په آخرت کې دا غټه سرمایه ګري څنګه چې دوی علم وکړو، حفظ یې وکړو، دا د مور او پلار دپاره د دنیا هم د ثواب دغه دی او آخرت کې هم الله جل شانه دوی ته تاج ورپسروي. خپل یو بچی د الله تعالی دین ته حواله کړي. دغه بچی به انشاءالله زمونږ د آخرت غټه ذریعه وګرځي. جزاک الله خیر. تاسو به انشاءالله ویډیو خوښه شوي. الله هم خوشحاله او باد ساته. الله تعالی د ټولو مسلمانانو حامی او ناصر مددګار شي. جزاک الله خیرا.